یو چون کې د غرض دي د رمضان نو په دې کې عام طور د خلکو تعلق د جماعت سره جماعت استوي سمونه دي د هغې به نه غلطه خبره یو د اشراق مونځ دی دا چې کله د انور روغي چې انور روغي نور چې معمولي راوچت شي عوامو له احتیاط پکار دی نو پکې بیا څه مسله شته چې معمولي یو نه ده نو غیر راوچت شي د ساري مونځ خو بیا جایز شي خو د اشراق خبره دار چې د نور اوچت شي چې د نور هم فصفا شي د بچر چې معمولي نو 10 منټه 15 منټه سوشل منټه دا صبر کول بغیر دایته پس د اشراق مونږ دغه ته د اشراق مونږ د دې کې ډېر زیات ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حج او د عمرې برابر ثواب د یو حج او د یو عمرې برابر ثواب دي چې څوک د اشراق وګړو په دوه رکعاتو کې او په څلور رکعاتو کې ټول هم سره کول شي د اشراق په نيت وداسې کوم چې داسې و چې د دوه رکعاته صلات حاجت کو او دوه رکعاته د اشراق او بیا په رمضان کې د دې درجه بیا د یو حج او د یو عمرې د بیا او یا ولا بدل ثواب یې زیات دي دا د غیر رمضان خبره ده دا دې دلته بیا د فرضي ته رسي دا د نبي خبره ده او په رمضان کې بیا د فرضي ته رسي ثواب یې زیات دي بنده له بغیر دي چې دا دې پسې ګنټه پس یا د زیات وخت پس یا بل ټیم شروع شي عربی کې ورته دوحه وایي صلات دوحه چې د انور د ګراګر کچا مو غره او کچا غرمې بس تقریبا سلور رکعاتن کېږي د دې نه زیات کېږي شلو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دې کولی شي صلات دوحه مې ته ویل شي د هر بنده چې دا 360 رګونه دي او په هر رګ باندې چې دې صدقه لازمي نه درسي چې سړیو کې پکار داسي سبحان الله دې دا صدقه شو الحمدلله دې دا صدقه شو چا سره د پرون تندې مسلمان سره ملو شو دا صدقه شو چا تا کنده د کنستل او د غیره د توبه واسه دا صدقه شو چا د مخ کې ګولواله او ستړي چې را پاسو باندې د روزه دا صدقه شو دا ټول صدقې وګو چاته یو کس د چاش مونږو کو چاش مونږ ورته کام وایي څلور رکعات نه وایي یا د دینه چې څومره ته زیات کولی شي نو دا د ټولو اندامونو صدقه وګرځي دا چې څومره اندامونه دي د دې دا صدقه وګرځي انسان له پکار دي چې دغه کم نه کم 2 رکعاته او زیات چې کولی شي ماته کې شروع کوي 12 کوي اته کوي هر څو کولی شي اجازه ورته دا د انسان نبنو او رکعاتونو د پوری شروع بهتره طریقه دا اشراق مونږ او د چاش ثواب ډیر زیات دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاش د مونږ متعلق فرمایي ټول ګناهونه چې دا معاف کوي اگر چې د سمندر د زګونو برابر دي اگر چې د سمندر د زګونو برابر دي کوشش د انسان دا وکړي چې دا غواړي مونږونه په خپل پلټي د اشراق خو وخت دا چې یو انسان خپل ځای ناست د ساري مونږ کوم په اکر ځای باندې ناست سبب وي ارسه وي نور کلمات وي وغیره او نور بیروخي دي دا بهتر دی په جمعات کې ځای بدل لا بدل دي دا په دریم نمبر دی دریم نمبر دا چې دلال شي کار مارو په خپل ارسه وکړي او بیا چې کله کار وکړي بیا یو دا دریم نمبر دی یا نن سبا اکثر خلک په یو درو دي بیا چې را پاسې دا ثواب دی دریم نمبر او د دین علاوه کله چاش د غټین چاته نه ملي دي سرکار کې اخته کې یو سبل سم او د بزرګانو دا کول دی وی چې بیا د خیر د اشراق او نفس د غزوا یا سلور رکعات د غیر په نیت باندې کې نقطه بلاغه ثواب الله رب العزت